د 90 سکند سره زایم همیرا او د نن مهم خبرونه بنو په مزانګ او شیخ لنډک چوکۍ کې پولیس د خوارجو حمله ناکامه کړې شوې ده په وخت جوابي کاروایی نتیجه کې ترهګر تښتېدلي کوم چې پولیس په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی دی بلخوا ثوابي په پولیس د حملې پیښه کې ککړ ترهګر وژلې دی د حملې سره د ثوابي پولیسو ویلي دي چې د ترهګر شناخت د سید علي سواتی په نوم شوی دی کوم تعلق چې د نورتاج ګروپ کلدم تنظیم سره وو د پولیس زراو وینا ده چې ترهګر نن هم د پولیسو په ډله حمله کړې کوم کې چې دوه پولیس اهلکاران ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د احساس پروګرام لپاره فند کې 8 ارب روپو اضافي اعلان کړی دی په دې پروګرامونو کې احساس نوجوان احساس هنر احساس روزګار او احساس خپل کور شامل دي کوم کې بچي ځوانانو ته د روزګار مواقع ورکول شي د پولیس اصل امتحان د عملی میدان کې دی چرته چې عام ولس ته انصاف ورکول کیږي وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره په اسلام آباد کې د نېشنل پولیس اکیډمۍ د پولیس افسرانو د پاسینګ آؤٹ تقریب کې کړې ده په دې موقع اکیډمي کې سایبر کرایم او کریمینالوجي کورسونه هم معرفي کولو اعلان شوی دی د قومي آفات او انتظامی ادارې NDMA تازه رپورټونو تر مخه په ټول ملک کې د موجوده بارانونو له وجه مختلف حادثاتو کې مړه شوي کسانو شمیره 221 ته رسیدلی او 804 نه سیوا ځایونه په مکمله توګه تباه شوي دي بلخوا PTA د بارانونو ممکنه او روانو سیلابي حالاتو په اړه د ملک ټولو ټیلیکام کمپنیو ته هدایت جاری کړی دی چې متاثره علاقو کې موبایل او انټرنیټ سروس مسلسل بحال وساتي وفاقي سرخار اسلام آباد کې تابعه تقریب کې کوئټه انټرنیشنل ایرپورټ نوی جوړ شوي رن وے ته د بین الاقوامي ادارې فیډیک انجینیرینګ شعبې له طرفه ایشیا پیسفیک انجینیرینګ ایکسلنس ایوارډ ورکړی شوی دی دا ایوارډ شانداره منصوبه بندي فني مهارت او حفاظتي معیار له مخې ورکړل شوی دی دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ